لامیم نو والناس پورې د قران کریم دیر سپاره تلاوت باندې لمدې ژبې زمونږ او تاسو کورونو ته نن را واپس کیږي. سر تور سر مخبل بچی را لګلیو نن د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت پګړې د هغې په سر باندې په سر زمونږ او تاسو کورونو ته را واپس کړي. زمونږ د لسو د شلو روپو په چنده باندې نن الحمدلله د خپل د قران کریم حافظان تیار شو. زمونږ استادو په لږ حوصله افزایی او په لږ تعاون باندې الحمدلله او دیرش ماشومان بچی د قران په نور باندې الله منور کړل. او دا او دیرش ماشومان بچی نه صرف بلکې دا د اوو دیرش خاندانونو د پاره الله رب العالمین ذریعہ د خیر د برکت د رحمت او د مغفرت نصیب کړل. دا د الله رب العالمین عظیم احسان دی چې په کومه زمانه کې واړه ماشومان خلق په نشو باندې راړي، په سیګریټو راړي، په چرسو باندې راړي، په افیمو، په هیروینو، په پوډرو، په آیسو باندې راړي. په هغه زمانه کې د علماو زمونږ استادو د بچو نه د قران حافظان جوړ کړل. په کومه زمانه کې چې پلار ته د با جماعت مونږ توفیق نه نصیب کیږي، نو بچي چې ما سره مدرسه کې او د مازیګر وخت شي نو الحمدلله په تکبیر اولا سره دغه سړی دا بچي ما سره په مانزه باندې با جماعت ودرېږي. وکومه زمانہ کې چې زمونږ استاد سره د قران کریم د تلاوت د لپاره وخت نوي د رمضان شریف نه علاوه، نو په هغه زمانہ کې زما استاد په کور کې کو د قران تلاوت کوون کې جب الله نصیب کړنو د مدرسې د برکت د عالم د برکت زما استاد د بچي جب الله د قران په تلاوت لمدلو. پکور کې پنارینو او زنانو کې کو ایسو قران خانه نه نو دا ماشوم بچي بخا مخه قران خانه وي. او دا د علماو په د امت دومره احسان دی چې د غریب بچی ته انکار نه دی کړی چې ته حافظ نه جوړېږي. د دیړمار او د مزدورکار او د ریړیبان بچی ته انکار نه دی کړی چې ستا پلار غریب دی ته حافظ نشي جوړېدلی. یو سړی ته دا انکار نه دی کړی چې ستا دا بچی معذور دی لہذا دی به زما سره په مدرسه کې نشي داخلېدلی. په سترګو نابینا دی وسړون ماشوم ته دوه کرښې یادول ګران دي، نو دیر سپاره قرآن به ورته زه څنګه یادومه. یو مدرسې دا انکار تر اوسه نه دی کړی. په خپو باندې معذوره ماشومان چې په دواړو خپو باندې معذوره وي زمونږ مدرسې ته راولي. الحمدلله مونږ د قوم د نابینا او د معذوره بچو نه د قرآن حافظان، عالمان او لوی مفتیان جوړ کړي دي. الحمدلله په پاکستان کې به داسې کور نه وي، داسې درشل او دروازه به نه وي چې هغې ته به قرآن خانه بچې د مدرسې د برکت نه نصیب شوی. د سرکاري ملازم زوی دی، د فوجي کاکا زوی دی، د پولیس بچی دی، کو هغه د زمیدار بچی دی، کو هغه د تاجر دکاندار بچی دی، چې د هر چا بچی دی. سحر نه هغه د محلې نه مختلفو ادارو ته تللی دی. د غریب سړي بچی به سرکاري سکول ته تللی چې لږ غوندې ګزارۍ کېږي، نو د هغه بچی به د کلي پرایویټ پبلک سکول ته تللی، او چې د هغه نه ښه ګزارۍ کېږي نو بیا به چېرته شیرګړ کې او ښه غوندې سکول به وي، نو هغې ته به یې بچی بوتلی، په وره کې به ورته ګاډی ودرېدلی، د دې ځای نه به یې اوچت کړی، هلته به یې رسولی. او چې د هغه نه هم ډېر ښه وي، مالدار وي، نو چېرته مردان کې، پېښور کې، ابټاباد کې به یو اعلی تعلیمي اداره کې دا ماشوم داخل کړی او هلته به سبق وایي. خو دا ټول بچي د سرکاري سکول چوټي شوه، ستاسو د دې کلي د پرایویټ سکول چوټي شوه، په شیرګړ کې د یو پبلک سکول چوټي شوه، او هغه د مختلفو تعلیمي ادارو نه راغونډ شوي بچي ستاسو په جماعت کې په یو صف کې یو قاری صاحب ته یو شان د قران کریم تعلیم دا ترنه حاصله. الحمدلله
زما په مدرسه کې دا تمیز نشته چې دا د غریب بچی دی نو دی به د فلانکي نه سبق وایي، او دا د میډل کلاس بچی دی نو دی به د فلانکي نه سبق وایي، او دغه پکې د افسر زوی دی او پلار چې کم دی نو ډیر لوی افسر دی او منبر دی، نو د د لپاره مې په مدرسه کې ځان له قاري صاحب نیسلی دی. دا یو قاري صاحب ته به په صف کې په یو ځای باندې ناست د محلې ټول ماشومان بچي راغونډېږي، او دا قاری صاحب چې څنګه د مالدار بچی ته قرآن ښیي داسې به د غریب بچی ته قرآن ښیي. دی علماو زمونږ او ستاسو دا بچی په یو صف کې کېنول، دی نالایق حکمرانانو زمونږ بچی د غریب او د مالدار په نوم باندې تقسیم کړي، د غریب بچی یې په ټاټ کېنولی، د متوسط کلاس سړي بچی یې په پبلک سکول کې دی په د لرګو په کرسۍ کېنولی، او د غټ سړي بچی په سکول کې په صوفا او د فوم والا کرسۍ باندې کېنولی. د قاری صاحب ته دعا کوئ چې د قوم ټول بچي په یو صف کې په یو مسجد کې په یو نصاب کې یو قاری صاحب ته مخې ته کېنول او ټولو ته د وحدت درس ورکړلو. دا د مدرسې برکت دی. او بیا الحمدلله په پاکستان کې 29 لکه ماشومان بچي نن د قرآن کریم د هغې د حفظ تعلیم حاصلې ټول وایي الحمدلله. 29 لکه ژبې صبح و شام د الله په کور کې د الله رب العالمین د کلام تلاوت کوي. 27 لاک ژبې. داسې محله نشته چې د کومې محلې په مسجد کې به زمونږ یو عالم دین درس نه کولاو کړی، مکتب او مدرسه به یې نه کولاو کړي. په هره محله کې چې د قرآن کریم د تلاوتونو انګازې خیږي، دا د دې دیني مدرسې برکت دی. او د هغې سره سره خوش قسمته خلق پکې شته دی. په روزکلني کال کې صرف هغه بچی چې د وفاق المدارس کې د حفظ امتحان ورکړی دی، په یو کال کې د پاکستان دینی مدرسو د پاکستان قوم ته 80,000 ماشومان حافظان ورکړل. 80,000 بچی د 80,000 خاندانونو د پاره د جنت بشارت او زیره. 80,000 حافظان، د 80,000 نوجوانان مزګزار شو، د 80,000 بچی د منشیاتو نه بچ شو، د 80,000 بچی د بد اخلاقو نه بچ شو، د 80,000 بچی د تهجد په وخت کې قرآن کولاو کی، او چې ټوله دنیا په خواب غفلت باندې ودوي او په یو ژبه باندې د الله نوم اخیستل کیږي، نو په دغه وخت کې دا د دینی مدرسې د حفظ ماشوم وي چې د خپل رب ته رحمان او رحیم وایي او په هغې باندې رابلي. دا والدین خوش قسمت دي د چا کورونو کې چې الله نن د قرآن حافظان نصیب کړل. زه ورله مبارکي ورکوم د حافظانو والدینو. نن ماخوستن د شکرانې نوافل وکئ، الله ته ادرکئ ربا خدای زما په خاندان او زما په قام نسب کې څوک د قرآن حافظ نه پاتې شوی. الله زه خو ډېر ګناهګار یم، الله ته خو ما ډېر خفه کړی وي. د الله ډېر شکر ادا کړه. شکر وباسه چې د بچي په سر د نن سپینه پګړۍ تړلې ده. شکر وباسه چې د بچي ژبه د الله د قرآن په تلاوت لمده کړه. د الله ډېر لوی شکر وباسه. مونځ وکړه، دعا وکړه، د حافظ سے مورې دعا وغواړه، الله زما د دې بچی د حفظ دا د د پاره او زما د پاره د آخرت د خیر ذریعہ جوړه کړه چې اوس د حفظ په حفظ باندې برقرار پاتې شي. او دې نوجوانانو ته هم دا گزارش کوم چې نوجوانانو حافظانو د خپل مور او د خپل پلار یاد به په دعا کې چرته نه پرېږدوئ چې کله د قرآن تلاوت وکړئ نو خپل والدین په دعا کې ډېر یادوئ. دا ستاسو د پلارانو د زړه لوی تمنا او آرزو وه چې زما دا بچی د قرآن حافظ شي، نو ته یې د غېږې نه جدا کړی او مدرسه کې کېنولی. دا ستا د رونو د هغې لویه تمنا او آرزو وه چې زما دا ورور د قرآن کریم حافظ شي او عالم شي. علماء کرامو رونو
د خپل ورونو د خپل والدینو دا احسان به تر مرګ نه هېروئ. زمونږ په سرونو کو نن سپینې پګړۍ پرتې دي، نن کو مونږ په منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې کینو د الله دین بیانو، نن کو مونږ او تاسو په مصلی باندې ودرېږو د قوم امامت کو، نن کو خلق مونږ او تاسو له مشري راکوي، دا زمونږ د هغې زمیدار پلار برکت دی چې هغه په خپله په ځان سختې او تکلیفونه تېرول او مونږ یې په دې ځوانۍ کې د الله دین ته وقف کړو. د خپلو والدینو دا احسان به نه هېروئ، د خپل ورونو دا عظیم احسان به چرته نه هېروئ. او د دې حافظانو او د دې ناظر اخوان والدین او ورونه به دلته ناست وي، زه به هغې ته دا درخواست کوم، گزارش به ورته کوم چې خپل اولاد ته ډېره دعا کوئ. د الله رب العالمین محبوب بندگانو صفت قرآن کې الله دا ښودلی دی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. الله مونږ له زمونږ بیبیانې او زمونږ بچي زمونږ د سترګو یخوالی جوړ کا. دا ولې؟ بیبي چې ناکاره وي نو د انسان د خوشحالۍ زندگی په اور باندې بدل کی، بچی چې ناکاره وي او بدعمله وي او نافرمانه وي نو د انسان د جنت زندگی په جهنم باندې بدل کی، د خوشحالۍ زندگی دای په تکلیف باندې بدل کی، د عزت زندگی په بے عزتۍ باندې بدل کی. دی وجه خپل اولاد په دعا کې مه هېروئ. ستاسو دعاګانې د خپل اولاد دپاره الله ډیر زر قبلوي. او دې نوجوانانو ورونو ته مې هم دا وایم چې بهر علماو لځئ، نیکانو خلقو لځئ، دعا ترېنه غواړئ خامخا، خو ګورئ په خپل کور کې د خپل زمیدار پلار دعا ستاسو دپاره د سلو اولیاو د دعاونه بهتره ده. په خپل کور کې د شاړې او جټې بې علمه مور د هغې دعا دا ستاسو دپاره د سلو اولیاو د دعا نه. خپل کور کې د پلار دعا واخله کامیاب به ګرځې، خپل کور نه د مور دعا واخله کامیاب به ګرځې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیلة المعراج نه راواپس شو، صحابه کرامو ته فرمایي ما ته الله جنتونه وښودل، ما په جنت کې د حضرت بلال د خپو آواز هم واورېدلو، خو ما ناشنا څیز واورېدلو، په جنت کې مې د یو صحابي د تلاوت آواز واورېدلو. نو ما تپوس وکړو صوت من هذا، دا د چا د تلاوت آواز زه په جنت کې اورم؟ نو فرشتې راله جواب راکو چې دا آواز د حارثه ابن زید رضی الله عنه دی. نبی علیه السلام مبارک فرمایي ما ترې تپوس وکړو چې حارثه ابن زید هو فی المدینه وصوته اسمع فی الجنه، هغه خو په مدینه طیبه کې ناست دی او د هغه آواز د تلاوت زه په جنت کې اورم. فرشتې راله جواب راکو چې حارثه ابن زید رضی الله عنه د خپل مور فرمان بردار دی او د مور په دعا دومره رنگ دی چې په فرش باندې کله د قرآن تلاوت شروع کی الله رب العالمین فرشتو ته فرمای اهل جنت ته د حارثه ابن زید رضی الله عنه د تلاوت آواز واوروي. د الله یو چلیږي د مور په دعا باندې رنگ بچي چې د قرآن تلاوت کوي الله رب العالمین اهل جنت ته اوري. د خپل والدینو دعا واخلئ، د مور او د پلار د بد دعا نه ځان بچ کئ. د والدینو بد دعا دا ډیر زر قبلیږي. حدیث مبارک کې راځي ان من اکبر الکبائر الاشراک بالله ثم عقوق الوالدین. په ګناهونو کې د ټولو نه لویه ګناه د الله سره شریک جوړول دي او د شرک نه وروستو بدترینه ګناه په ګناهونو کې، لویه ګناه په ګناهونو کې د خپل مور او خپل پلار خفه کول دي. والدین مه خفه کوئ ځوانانو، د دې په دې ژبو کې تاسو له الله جنت کې ښودلی دی، د دې په دې ژبو کې ستاسو دپاره الله رب العالمین ستاسو د دنیا برکت کې ښودلی دی. سحر چې وځئ د کور نه د مور او پلار نه اجازت اخلئ کو ژوندي وي، دا غنیمت مه ضایع کوئ. یو ورځ به راشي او دا کوم کټ کې چې د پلار او مور دي دا کټ به درته خالی پروت وي. مور به د خاورو د لاندې، پلار به د خاورو د لاندې، زړه کې به ډېر آرزو کې کاش کور کې دومره څوک مشر وی اوس وله ورغلی وی د کور نه بهر ځم
دعا خو به راته کړې وه، زه بچیا الله دې مخې ته رڼا کا. د مور دا یوه دعا، د پلار دا یوه دعا. د دې قدر و قیمت د هغه چا نه وتپوسئ چې د چا مور نشته دی او د چا پلار نشته دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به کله کله ډیر لوی تمنا او آرزو به وکړله، کاش زما مور ژوندی وي او زه د ماخوستن په مانځه ولاړ وم او ما سوره فاتحه شروع کړې وې او زما مور د کور دروازه کړکۍ کولاو کړې وې او ما ته د دننه نه आवाज کړې وې، وا محمد صلی الله علیه وسلم، او ما موز مات کړې وې او ما پسې شاته کتلې وې، لبیک یا امي، مور حاضر زه راغلم، زه تا ته مخې ته ولاړ یم، ما ته بچی ویلو والا څوک نشته، زه مور چاته ووایم، زه پلار چاته ووایم. د خپلو والدینو بې قدري ونه کوي. د چا مور او پلار چې ژوندي دي غنیمت یې وګڼئ، یو ورځ به راشي دا د دعا چینه به در باندې الله بنده کي. بیا به وایي کاش څوک خو وایي چې دعا یې راته کړی وې، د کور نه وځم د چا نه رخصت واخلم. نن چې په کور کې درته موجود دي نو رخصت ترې نه اخلي. نن چې کور ته دننه راشي نو تلل دیم د موبایل په سکرین باندې سترګو نظر دی، واپس کور ته راتلل دیم دغه د موبایل په سکرین باندې د سترګو نظر دی. چرته د مور مخ ته د پلار مخ ته د ادب او د عزت او د احترام په نظر ونه کتل. 24 غنټو کې 5 منټ وخت خپل والد صاحب له نشي ورکولی. دغه څوک دی؟ هغه به د خپل تکلیف اظهار چاته کوي، هغه به د خپل زړه درد چاته ښکاره کوي، هغه به خپل دوست او خپل رشتہ دار چاته ښایي چې تا سره 15 منټه وخت خپل والد صاحب سره فارغ ناستې دپاره نشته دی، هغه سره خوراک په یو ځای نه کې، هغه سره ناسته په یو ځای نه کې، هغه نه د دعا وانه خیستله. نو خواجه معین الدین رحمت الله علیه دا سلطان الهند ډېر لوی عالم دی، بنګال ته په دینی سفر باندې تللی دی. واپس چې کله راغی د مور خپو ته ناست دی، د مور خپې چاپې کوي. مور یې ورته وایي بچیه نن ډېر خوشحاله یې، دا رنګ دې ډېر بهتر دی او دا تندی دې ډېر روڼ دی، ولې؟ خواجه معین الدین رحمت الله علیه ورته فرمایي مورې بنګال ته تللی ومه، الله رب العالمین 80,000 غیر مسلم زما په لاس باندې مسلمانان کړل. مورې دومره لکه مسلمانانو زما په لاس باندې توبه وباسله د ګناه نه، بیعت یې وکړو. مورې ورته وایي معین الدین هغه شپې مه هېروه چې ستا پلار وفات شو، ته ما ته وړوکې پاتې شولې او ما سره ستا د دیني تربیت سوچ او فکر و، نو ته به په ماشوموالي باندې ما روان کړلې او جومات ته به مې بوتللې، تا به هلته د سپارې او د قیدې سبق وې او زه به په برقه کې په پرده کې درته بهر ناسته ومه، ته چې به فارغ شوې ما به د لاس نه ونیسلې کور ته به مې راوستلې، ته لوی شوې بیا به هر منزله ته ما لېږلې، ته نورم الله لوی کړې، ته ما علم ته کېنولې، ته په مسافرۍ باندې لاړې، زه په کور کې د شپې به راپاڅېدم، مصله به مې وغوړوله، لاس به مې اوچت کړل، الله یو یتیم بچی مې خپل معین الدین تاله درلېږلی دی، ربا پلار یې نشته دی، الله زما ډېر آرزو او تمنا ده چې دی عالم جوړ شي، الله د علم نه مې محرومه کوه. معین الدینه دا ستا د مور د دعاګانو اثر دی، الله ستا په ژبه کې دومره اثر ورچولی دی چې نن 80,000 غیر مسلمه ستا په ژبه باندې ستا په لاس باندې قبول د اسلام کوي. خپلو بچو ته دعا کوئ، ستاسو د دعاګانو د وجې نه به ستاسو د بچو مستقبل جوړیږي. بچی ته خیره مه کوئ، بچی ته بددعا مه کوئ. لا تدعوا على انفسکم ولا على اولادکم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیری به نه کوئ، خپلو بچو ته به خیره نه کوئ، خپل ځانونو ته به خیره او بددعا نه کوئ. بچو ته بددعا مه کوئ. مشرانو چې هر څومره د خپل اولاد نه خفیئ منځه کې ورته دعا کوئ. ستاسو د دعا د وجې نه به الله رب العالمین د هغه دنیا او آخرت دواړه بهتر کړي، خو ستاسو په بددعا باندې به د هغه دنیا او آخرت دواړه تباه شي او هلاک بشي. بددعا مه کوئ خپلو بچو ته، دعا کوئ خپلو بچو ته.
الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو بچي زمونږ او ستاسو د سترګو یخوالی وګرځي. خیر دی کو خفه یې د خپل اولاد نه په زړه باندې ناکام تېروئ. او د نوجوانانو وروڼو ته مې وایم چې د چا والدین ژوندي دي د خپل مور او د خپل پلار زړه مه خفه کوئ. ستاسو معمولی غوندې خوږه خبره په هغې سره د والدینو زړه ډېر خوشحالېږي. ستاسو معمولی غوندې ترخه خبره په هغې سره د مور او د پلار زړه ډېر خفه کېږي. تا ته مخامخ څه نه وي خو ځان له په تنهایۍ کې په څادر کې سر پټ کړی او الله ته ستا نه ګیله کوي. الله ما دې بچي باندې دا دومره خواري دې دپاره کوله. ده خو چې خبرې شروع کولې نو ما په محله کې مټایي تقسیموله، ما په محله کې پلي تقسیمول، ما په محله کې خوږه او شیریني تقسیموله چې زما بچي نن خبرې شروع کړلې. ما د دې ژبې خبرو ته زه د دې ورځې دپاره خوشحالېدم چې نن به تې زه کنځل اورم، نن به تې زه بدې خبرې اورم، نن به په دې ژبه باندې دې ما خفه کوي. د ده دا ژبه به زما دپاره اور سکور جوړېږي. ما د دې ورځې دپاره د ده په خبرو شروع کولو باندې شیرینۍ تقسیمولې. خپل والدین مه خفه کوئ، خپل والدینو نه دعا واخلئ. ستاسو معمولی یوه خبره د عمر د هغې د زړونو دپاره د زخمي کېدلو سبب جوړېدلی شي، او ستاسو یوه خوږه خبره د هغې دپاره د تسلی او د اطمینان باعث جوړېدلی شي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. ځوانا تاله چې الله ځواني درکړله او په دغه عمر کې ستا پلار سپینګیری شو، بوډاپې ته ور ورسېدلو، نو ستا دا ځواني الله تعالی دې دپاره درکړې ده چې ستا دا مضبوطې خپې ستا د پلار د بوډاپې د کمزورو خپو سهاره وګرځي. ستا دا مضبوط وجود، ستا دا طاقتور لاسونه دا د پلار د پاسولو د کینولو دا دغه د سهاره ذریعه وګرځي. ځوانه چې ستا د پلار د سترګو نظر په کم وخت کې ختمېدلو هغه وخت کې الله تعالی ځواني دې دپاره درکوله چې ستا سترګې به د هغه سترګې ګرځېږي، ته به د هغه سهاره یې، ته به د هغه دپاره مصیبت نه جوړېږي، ته به د هغه دپاره د الله رحمت جوړېږي. د خپلو والدینو د هغې ډېر احترام کوئ، د هغې ډېر قدر او عزت کوئ، او د هغې سره سره خپل بچي دا د دیني مدارسو سره وابسته ساتئ، دا د تبلیغي جماعت سره وابسته ساتئ، دا د علماو سره اشنا کوي. ورنه داسې فتنې را روانې دي. زه د خپلې علاقې د بونیر خبره درته کوم. ما ته زمونږ په علاقه کې یو سړي خبره کوله، وی مفتی صاحب زمونږ په دې کلي کې د شپږو اتو هلکانو یو ټولګی دی، یونیورسټۍ کې یو ځای سبق وي، هلته چرته د ایتیسټو د ملحدینو په لاس باندې ورغلي دي، اوس د الله نه منکر دي، وی الله نشته، او ځان ته د فیسبوک په پروفایل باندې لیکلي دي مذهب نه انسانیت. وی مذهب ته هیڅ ضرورت نشته دی، دا قرآن او حدیث او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره دا اسې بوګس کاتی د ډګوسلی دي. اصل چیز انسانیت دی. وی الکه قمقل انسانا مذهب نہیں انسانیت فقره غلطه ده، مذهب ہی انسانیت والا فقره ټیکه ده. تا ته انسانیت چا ښودلی دی؟ خو الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم درته ښودلی دی. چې الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیمات ترې نه کټ کې نو لاړ شه چې په کومو علاقو کې د ټولو نه ویل ایجوکیټډ سوسایټیز دي او بهترین تعلیم یافته هغې سوسایټو کې وګوره، هلته د پلار د یاد دپاره او د احترام دپاره د کال په روغ کال کې صرف یو ورځ خلق مناوي. اسلام څه وایي؟ اسلام وایي تا دپاره روزانه هر ورځ پادرډی ده، هر وخت تا دپاره د پلار احترام دی. په کال کې یوه په خپل ژوند کې به هره لمحه او هره ګړۍ او هره لحظه د پلار او د مور خدمت او احترام یاد ساتي. هلته مذهب نشته، هلته انسانیت چرته دی. دلته مذهب دی الحمدلله، انسانیت دی امت ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. انسانیت دی امت ته قرآن او سنت ښودلی دی. لہذا انسانیت د مذهب سره متصادم کوه ما،
انسانیت بعینه تشریح د مذهب اسلام. مذهب اسلام مقاصد هغه صرف او صرف انسانیت خودل دي. نو زمارونو خپل اولاد د علماء سره آشنا کوي او دغه فتنو نه محفوظ کوي او بچ یې کوي او دغه فتنو په لار کې کو نن شکر کاوت دي. الحمدلله دا علماء کرام دي زمون په عقیدو شو حمله اور کیږي. دا علماء کرام ورته مخ ته سینه سپور ولاړ وي. زمونږ استاد دینی تعلیمات دا مدرسې دا سپینی پګړې دا سنت لباسونه دا د عالم کفر نه برداشت کیږي. یاد ساتئ. او زمونږ استاد د اسلامي ملکونو حکمرانان د عالم کفر ټټوان دي. ټټوان دا دغه جنټان دي. دوی دا غینه بل نشي کوله. زما استاد هغه پارلیمنت چې د هغه په تندي باندې لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه پارلیمنت نه هغه مخکې ورځو کې د FATF د کفري او ملکونو یو مسوده پاس شوې ده. هغه مسوده کې څه لیکلي دي؟ وقف املاک قانون دا غینه پاس شوی دی. هغه مسوده کې دا لیکلي دي چا مسجد لزمکه وقف کړي دا، چا جنازګاه لزمکه وقف کړي دا، چا عیدګاه لزمکه وقف کړي دا، چا قبرستان لزمکه وقف کړي دا، چا د تبلیغ مرکز ته زمکه وقف کړي دا، چا د دین مدرسې ته زمکه وقف کړي دا، چا خانقاه کې الله الله ویلو د پاره زمکه وقف کړي دا. دا ټول وقف املاک او وقف زمکه دا به حق سرکار ضبط وي. پدې کې به د اچا ملکیت نه وي. دا به د حکومت ملکیت ته منتقل کیږي په پټوار کې او بیا به هغوی د انتظام او انصرام چلی. نو دا مدرسې دا د تبلیغ مرکزونه دا مسجدونه هغه خلق د دې د پاره په کنټرول کې نه اخلي چې د دې نظام به مونږ بهتر کو او که اوس ته نسل حافظان فارغيږي نو بیا به تر 200 حافظان فارغيږي. د دې د پاره هغه په کنټرول کې اخلي چې دا سلسله مونږ بند کو. د سپینې پګړې دا تورې پګړې دا د قران کریم تلاوتونه د خولي علما دا راسخ العقیده مسلمانان دا د حرمین محافظین دا د ختم نبوت چوکیداران دا د ناموس رسالت سپاهیان دا د ناموس صحابه محافظین دا راسخ العقیده کلک او مجاهد ملت چې د کومه مدرسې نه فارغيږي چې دا مدرسه تر نمونږه قبضه کو چې دا سلسله مونږه ختم کو چې رست بیا داسې قسم مسلمانان د امت ته د رهنمایي او د رهبرۍ د پاره نه ملاويږي. بشکا قانون سازی خو هغه وکړه ولې د مولانا قاسم سے بکسې چې پټولې او په داندلې باندې خلق پارلیمنت ته لګوم د دې ورځې د پاره چې تب بیا ماته دستخط کې زه چې کومه مسوده تا تقدم نو تب سترګې پټې او پاغي باندې به دستخط کې نو مونږ وایو چلو ټیک د الته خو مونږه نمائندګي کما ده تاسو ډیر یې تاسو قانون پاس کو خو تاسو به زما مدرسې ته نږدې څنګه راځي. مونږ به ان شاء الله د دې عوامو په تعاون سره د خپل بچو د تهجد د وخت د قران د تلاوتونو تحفظ کو ان شاء الله. مونږ به د دې عوامرونو د دې په مرسته سره او د دې په ملاتړ سره د خپل ملک د ټولو تبلیغي مرکزونو تحفظ کو. مونږ به د خانقاهونو تحفظ کو. مونږ به د ختم نبوت دفاع کو. مونږ به د ناموس رسالت دفاع کو. مونږ به د ناموس صحابه دفاع کو ان شاء الله ثم ان شاء الله. یو جب نه ده چې تبه بند کې، یو جب نه ده چې تبه دباو کې، یو جب نه ده چې تبه خاموش کې. د ملت بچي بچي به مجاهد جوړيږي ان شاء الله. دا د مجاهد نبی مجاهد امت ده. دا د غازی نبی غازی وارثان دي. رسول الملاحم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لقب ده. عالم کفر مختا لکه څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینا سپر ولاړ وو. امت کې به یو طبقه ضرور وي چې د خپل وخت د جابر او د فرعون مخ ته بسینا سپر ولاړ وي. د هغې په ژبو باندې به د تکبیر اوازونه وي. د هغې په ژبو باندې به د ختم نبوت زنده‌باد مستانه نارې وي. د هغې په ژبو باندې به ناموس رسالت زنده‌باد د عشق او د محبت نه ډکې نارې وي ان شاء الله ثم ان شاء الله.
دا سفر به جاری وي، دا حافظان به جوړیږي، دا عالمان به جوړیږي، دا مسجدونه به آبادیږي، دا مدرسې به آبادیږي او په پاکستان باندې به راج د اهل الله راځي ان شاء الله. دا سپینه پګړۍ، دا توره پګړۍ، دا به یوازې په کابل باندې راج نه کوي، د دې راج به په اسلام آباد باندې الله راولي. دا د اذا جاء نصر الله والفتح والا آیاتونه دا به صرف د کابل په ارګ کې او په صدارتي محل کې نه تلاوت کیږي، د دې تلاوت به یو نه یو ورځ د پاکستان د پریزیډنټ هاوس په گیټ باندې الله نصیب کوي ان شاء الله ثم ان شاء الله. الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو دې مدارس ته، زمونږ او تاسو دې علماء ته، د علماء دې تحریکونو ته دې الله رب العالمین دوام نصیب فرمائے. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. وآخر دعوانا